مفتی صاحب په څو ورځې مخکې په نوښار کې د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین د چیرمن د پرویز خټک صاحب چې یې دعوه کوله چې دا به ډېره لویه جلسه وي او پاور شو به وي، ځکه چې ډومبۍ دغه هم وه او تر دې چې پکې سابقه وزیر اعلی محمود خان هم او د خپله مو، ځکه د خپله ابایي حلقه وه او په تېر الیکشن کې د ټول صوبایي او قومي سیټونه ګټلي مو. نو د خلکو هم ته ډېره تمه وه او د دوی خپل هم ډېره تمه وه، بلکې د ټول پاکستان نظر هم په دې باندې په دې جلسه باندې و، چېرې دا ډومبۍ جلسه ده، د دې نه به د دغه د پاور شو پته ولګي. نو تاسو دې ته په کم نظر ګوري؟ ځکه چې موږ وکته نو اکا څومره چې دعوې کېدې نو هغې مرا ځکه چې د هغه د تقریر نه پته لګېده چېرې دا سړی چې دی نو دی مطمئن نه دی د دې خلکو نه. تاسو دې باره کې څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول صاحب ستاسو شکریه ادا کړو چې تاسو د دې جلسې په حواله باندې زموږ کتونکو ته او زموږ نوښار خلکو ته او نور چې زموږ څومره د پښتونخوا خلک دي هغوی ته زموږ اواز رسولو ذریعه جوړه شوی. کومه جلسه چې وه په نوښار کې د پرویز خان جلسه چې هغه یو نوې پارټي جوړه کړې ده د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین په نوم باندې، د هغې باقاعده هغه جنډه جوړه کړې ده او دا اولنۍ جلسه وه چې هغه دې دپاره اعلان کړی و او دې دپاره هغه ډېر زیات تیاری وکړو. د هغه خپل بچي، د هغه کور ټول خاندان، ورسره دلته چې څومره ټیکهداران، ورسره څومره منشیان، دا ټولې په کار باندې لګولي وو چې د دې دپاره بھرپور تیاری وشي او خلک جمع شي. د دوی دعوه دا وه چې په دې جلسه کې به کم نه کم 30,000 کسان چې کوم دي هغه موږ په دې جلسه کې جمع کوو، دې جلسې ته بیا راولو. او صرف دا نه چې د نوښار نه، په دې جلسه کې د نوښار نه علاوه هټ کر د مردان نه، د سوات نه، د پېښور نه، دلته نه هم خلک شریک شي. خو د هغه ټوټل چې راجمع شي چې کوم د سپیشل برانچ رپورټ دی د هغه د 3500 دی چې 3500 کسان چې کوم ریل چې کوم خلکو هغه د 3500 نه کم وو، هغه د 2000 د 2500 ترمنځ خلک دومره خلک راوستل شوي. یعنې دا یو ناکام شو وه، یو فلاپ شو وه چې د پرویز خان وکړله او هغه ناکام شو. پرویز خان دا تاثر ورکوو خلکو ته او قوتونو ته، مقتدر قوتونو ته، چېرې په پښتونخوا کې زه یو سیاسي قوت یم او دلته به زه د پی ټي آی ټوله پی ټي آی هغه راولم، د ځان سره به راولم، په هغې کې هغه ناکام شو. هغه هېڅ ونه کړی شو، نه د پی ټي آی کارکن راوستی شو، صرف خپل ټیکهدار ګروپ چې دی، خپل چې کوم منشیان دي، چې کوم خپل ورسره نږدې خلک دي، هغه او د هغوی په ذریعه باندې چې کوم خلکو پیسې ګټلې دي هغوی باندې خلک د کلو نه راوسته. باقي تاسو په سوشل میډیا کتلي چې هزار روپۍ چې چنچن ولته ورکولې، جنډه ولګوه، خلک راوله، دا ټول چې راجمع شو د هغې نه 2.5 زره نه جوړېده. نو 2.5 زره خلکو که الحمدلله موږ جلسه کول غواړو نو 2.5 زره خلک به انشاءالله په 2.5 ورځو کې په همدغه ځای کې انشاءالله ولزي جمعیت علما اسلام جمع کولی شي. خو دا یو ناکام شو او ناکام شو، فلاپ شو. سره د محمود خان چې هغه هم دلته راغوست، که هغه کوم تقریر وکړو د هغه تقریر هېڅ خوند نه و، هېڅ مزه نه وه. دلته چې دا کوم تاسو کارونه شوي، که بیلیټي ده، که سونامي ده، که دا ټولې پراجیکټ دي، دا خو به تاسو د عمران خان دي. اوس وایي دا پراجیکټ زما دي، دا زما پراجیکټ و. نو مثلا کار کوو عمران خان، اوس وایي دا زما کار دی. ته چا وزیر اعلی کړی؟ ته خو عمران خان وزیر اعلی کړی وي، دا کریډټ به عمران خان ته ځي، که کریډټ به تا ته ځي. اوس که مثلا کله راځي بدنامي نو هغه عمران خان په کاته کې اچي او نیکنامي په خپله کاته کې اچي. کرپشن چې کومې شوي دي ستا په ټیکو کې شوي، په بیلیټري کې شوي، په سونامي کې شوي، په بي آر ټي کې شوي، په ملم جبه کې شوي دي. ولې دا د خلکو نه یېرې شوي، دا کرپشن یېرې شو، دا خلکو نه یېرېږي. پرویز خټک صاحب دا خلکو ته یاد دي. نوښار خلکو چې کوم دی ته مسترد کړلې، ستا پارټي مسترد کړه، ته مسترد کړلې، سره د محمود خان یې مسترد کړلې او ستا شو ناکام شوه. آینده به چې کوم دی ته جرأت ونه کړی شي د بلې جلسې کول انشاءالله ولزي.